ټوپک مو را سره و بس ویې مشته ټوپک و در سره ده ته به پلار خبرې کړي د کشر رور دی نو دی غوسه و د شپې تقریبا 11 بجې مور سره تکرار کړی دی او ریپل ورسره و مور یې ویشتې ده چې خپل جرم نه په خپل اقبالي دی او موقع نشاندهي هم کړې ده فلم برآمد دی خو زه خدای پاک دی بل چاله داسې توفیق نه ورکړي ونې ټولې قلمونه شو خو چې د مور په زړه کې کومه مینه ده کوم خلوص دی نو هغه نشي برابرولی د هغې باندې دنیا کتابونه ولیکلی چې وبې نه رسېدی دا جرمونه دي پکې لاندې طبقه کوي غریبه طبقه دی په بله یو بل کې اخته دي کورو کې اخته دي او مړي مثاله مړي کېږي جرایم ډېر زیات دي پکې خو کوشش کوو چې موږ څومره انټرسیبل کیسونه دي په ټول ټریس کوو کم از کم موږ دا هغه دی چې موږ کیس ټریس کوو سزا ورکول د عدالت کار دی خدا دا چې په خپلو کې یو بل قتلو دي نه خدا او سیلاب دې راشي زلزله دې شي وبا دې راشي یار دې سترګې اول پټی کی نو بیا دې راشي یار دې سترګې اول پټی کی نو بیا دې راشي ګرانو عزتمندو زه وایم چې یو کالم نګار افسانه نګار د دنیا ټول شاعران پروفیسران ادیبان راغونډ کړي او دې ته ووایي باچا چې د مور په حیثیت او د مور په ژوند باندې څه لیکل وکړه یا لیک وکړه نو هغه به هم دلته چې کم دی د هغې لیکل به نیمګړې نیمه خوایي ځکه چې د مور وړاندې یو شیز کار نه کوي نه قلم کار کوي نه پن کار کوي ځکه چې مور یو ځان لاستي ده وی چې د مور د خپو لاندې جنت دی باچا نو بس بیا د دې کې اړو خبره شته نه چې مور ځان له یو دنیا ده مور سکون دی مور چې کم دی کعبه ده مور چې کم ده بس هر څه ده خو زموږ دپاره او زموږ دا زړونه زموږ ایمانونه دونه څخه شوي دي چې موږ دا اړو پاکیله ورکوو نه د ایس پی انویسټیګیشن ثناء الله صاحب ثناء الله بیټني صاحب یو جهان مننه د هغې انویسټیګیشن کې د هغه سټاف د هغه ټیم ان تک محنتونه هن ټریسیبل ړانده کم چې د پښتو ژبه کې ړانده وي هغه کیسونه ټریس کیږي ټریس هم شو بله او موږ تاسو ته د هغې هغه خپرونې تاسو ته شریکې کوو دا د صدر ایس پی انویسټیګیشن آفس کې یو پروهوتي کې او دغه دا کرایم سټوري چې کوم ده دا ملزم مخ موږ ځکه پټ کوو 15-14 کاله زه وایم چې هېڅ څه عمر نه دی که نه او دا د نهم کلاس سټوډنټ دی او د چې کم دی رور سره یا هر څه تناظر راغلی ده په دې باندې سردار حسین صاحب سره خبرې کوو د چې کم ده په دې غوسه کې رالو او مور یې قتل کا هسې خو چې دویم دا خلک د څونه ولاړ دي دا ټول به ډېر سخت خفه کېږي چې موږ اوس هم راتلو موږ ته اوس هم مور رنګ وکړو وایي چې بچیا څنګه چل دی کم ځای کې نو موږ ته د زړه سکون میلاو شي مور نه ده د مور نه چې یو ساعت هم لرې شي که بچی ډېر هم هوښیار شي خو د مور مخکې نه دی هغه همغه کمکل او هغه ناداني انویسټیګیشن افیسر سردار حسین صاحب تاسو له آصف صاحب تاسو له مجاهد اکرم ورور تاسو له په دې باندې مبارکي در کوم ستاسو ان تک محنتونه رنګ وروړي او تاسو دغه دا کیس ټریس کو دا څه واقعه وجي بسم الله الرحمن الرحیم دا یو داسې واقعه په 13-4 تاریخه د دې مور قتل شوی او د خودکشۍ ریپورټ د ده د تره زوی کړی و هغه بیا په هغې کې تفتیش کېده او د ده پلار چې کوم دی د خلاف داویداري وشوه په دې کې 223 بور ریپل چې کوم دی نو دا هم برآمد شوی دی موقع نشاندهي هم دي کړې ده تفتیش دوران کې 2 ورځې کسټډي وه خو د دې بیسیکي تنازع په دې باندې جوړه شوې چې د ده یو بل ماشوم رور دی عاطف نومې دی چې د اووم جماعت سټوډنټ دی او هغه د خپل هم د نهم جماعت سټوډنټ دی امتحان یې ورکړی دی هغه ماشوم چې کوم دی نو د ورکېدو او بیا د پیدا کېدو بازیابېدو په 4 تاریخ ریپورټونه هم درج دي لیکلي دي په هغې باندې روزنامچه کې په هغې باندې د ته به پلار خبرې کړي د کشر رور دی نو دی غوسه و د شپې تقریبا 11 بجې مور سره تکرار کړی دی او ریپل ورسره و مور یې ویشتې ده چې خپل جرم نه په خپل اقبالي دی او موقع نشاندهي هم کړې ده فلم برآمد دی خو زه خدای پاک دی بل چاله داسې توفیق نه ورکړي په ده باندې ریپورټ چا وکړو په ده باندې ریپورټ خپل پلار بیا وکړي جي جرم مني ده خپل جرم مني جي سردار صاحب همداسې ستاسو مورکۍ ژوندی وی زموږ مورکۍ خو یو کال وشو پاتې یو کال به وشو ایز ا پولیس افیسر نه ایز همداسې یو عام شهري مور
زه خو وایم چې یو شاعر او کالم نګار به هم خبرې نشي د کولی. مور حیثیت الله پاک په خپل په دې الفاظو بیان کړی چې زه د خپل بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوم او مور زه وایم تاسو خپل هم دغه بیان کوو خو که د دنیا دا دریابونه دا چې کوم دی صحیح شي څنګه چې الله پاک وایي چې د یو ټکي د قرآن چې کوم دی نو هغه معنی نشي برابرولی او دغسې دا ونې ټولې قلمونه شي خو چې د مور په زړه کې کومه مینه ده کوم خلوص دی نو هغه نشي برابرولی د هغې باندې چې دنیا کتابونه ولیکلی چې وبې نه رسېږي ستا څه نامه ده؟ مراد لږې خبرې تیزې کوه. دا څه وجه وه چې تا خپله مور قتل کا؟ دا د کارونو ورک شوی دا کشان دی لږې خبرې تیزې کوه سر نه دا خبرو که اواز دې صحیح خبرې تیزې کوه ښه. دا ورور مې ورک شوی دا که زه مور پسې رالم ما مور ته بس خبرې وکړو ما باندې چاپه هم راځي دا کشان میرګو بیمار یم تمانچه رسېد نو بیا دې څه وکړو چې تا باندې چاپه راله میرګي رالو؟ دا مور ما نه لګېدلې. څنګه دې وویشته لکه مطلب څنګه تمانچه دې لاس کې هغه که دا کیسه وکړه که نه؟ ټوپک مو را سره و بس ویې میشته. ټوپک و در سره نو بیا دې وکتل په ډز چې تا وکړو په کم ځای دې غوزار وکړو سر له دې وویشته سینې له دقه راته پته نشته. نو بیا دې څه وکړو وتښتېدې؟ نه زه بېهوشه کې بېهوشه شوې نو ټوپک دونه ښکاره پروت و؟ ټوپک هماغه ښکاره پروت. لږې خبرې به کې صحیح ده ستا مخ ما پټ کړو تایي څوک هم نه ویني خو خبرې موږ سره خیر دی لږې تیز یې وکړه. په دونه معمولي خبره باندې څوک مور وژني؟ نه سویمه ورځ ده نن تقریبا یو 25 ورځې به کېږي. چې 25 ورځې وشوې ستا دا عمر هم چې کوم دی په سویم کې سبق وې؟ نهم کې. نو په نهم کې چې کم دی تا دا 9 کاله سکول وویلو نو دې کې کله تا ته په مور باندې لیکل هغه مضمون هغه کړی دی چې لیکلی چې د مور په حیثیت باندې خبرې وکړه وکړه نن خو څه ووایې ځکه چې د مور په وړاندې مونږ هېڅ هم نه وي دا پولیس افیسر چې دا څونه هم دي که نه چې د مور خبره راشي باچا به بیا سړي نه هر څه خطا شي. خبرې وکړه چې وجه په دونه معمولي خبره باندې رالې تا تکرار وکړو ورور سره رالې لکه دا خو دونه وړه مسله د خیر د سړی کیني خو چې کم دی بیا غوزار کې او ته چې کم دی بیا داسې غوزار کې چې کې تا نه ظالمه د دنیا ټوله خوشحالي چې کم دغه جنت دی. ستا د اواز به خلکو له زیږدي نه یاره خلک عبرت واخلي. زموږ مقصد کانټیکس دا دی پس منظر سو د دغه واقعي ولې خلک مور وژني؟ کله مور تا سره مینه نه ده کړې؟ ولې نه؟ هغه ووایه که نه تا سره یو څونه مینه کړې ده؟ ما سره ښه ډېره مینه کړې. نو دغه تی چې په دا دونه په مینه او په دې خړپوسو کې رالوی کې نو تا دا یې له 10 سیله ورکړه؟ نو زه دا کې نه یم پوه شوی. نه یم پوه شوی. نه یې پوه شوی. او مسله څه مسله وه چې خالي دې دا د دې ورور په سر باندې دا خبره غوسه شوې مور درته څه وویلو چې تا د دونه غوسه درله؟ په ټایم نه یم پوه شوی. پوه نه شوي او بس ټوپک دې راواغېستو او ډز مور دې وویشته. سردار صاحب بس دا خو غالبا چې بس وایم چې سټاپ دی خبرې نه کوي. بالکل بس هغه تاسو ته ووایي جرم خو خپل مني ویې درته چې دا شی مې کړی دی. جی صحیح ده څه ویل غواړي خلکو ته؟ څه خو ووایه که نه خیر دا لږ شانتې داسې کړي څه پیغام ورکړه خلک ګوري دا کار خو تا ښه نه دی کړی که نه؟ خود مې ښه نه دی کړی. نشي ویلی بس دغلته کې دا حقیقت خبره چې دلته خلکو نه الفاظ ختم شي دله به د دنیا هره خوشحالي میلاوه شي پوه شوې دله به دا نه دولت هر څه راشي که نه خو دا چې کم دی دا چې کله موده کېږي دله به مور مخې ته راځي دا چې کله مخ هم په بل طرف اړوي دې طرف ته موړېږي قدم هم دي په لار هم ځي دا چې چېرته ځي دته به د مور دغه دا اوازونه دغه دا تړتکي د چې په مور باندې ډس کړی به ولسونه تړتکي والي هغه به مې رهی په دې ځنکدن ټایم کې به دا سوچ کړی چې مونږ دغه دا بچي رالوي کو په دغه خړپوسو کې دونه خوارې بدې مو کې دي بچو سره او دغه نن دی بچو لکه ما یو تیزه خبره وکړه نو په ما باندې دغه د ټوپکې راخلي او ما ولي نو دغه دا موریانې چې کم دی دې دپاره دا خپلو بچو سره خواریانې کوي چې دا د غټ دا دونه د غټ وجود باندې راغټ کړي خواري به دې وکړي. آصف صاحب
ستاسو چې دا هغه وکړه ستاسو دا پس منظر هم چینج شي چې سړی د مور په هغه باندې خبرې کوي پشي سړی خامخا مور خو داسې مقدس رشته ده او داسې یو دغه دی چې لکه مور ستا نه لړه نو هغه مینه خو تا ته په زندګۍ کې بیا نه میلاویږي که نه کومه چې مور جمدی او هغه کوم ستا خیال ساتي او څونه مینه کوي تا سره معمولي سړی بیمار شي دغه شي مور سره غمي نو مور خو یو داسې رشته چې لکه مور خو څنګه چې مشر وایي چې لکه الله پاک مور سره د هویا میندو نه زیاته مینه کوي که نه یو انسان سره لکه مور خو داسې شی چې لکه مور خو ډېر قدر پکار او ډېر دغه دی به ډېر افسوس کړي خو دنه خوش شوی کار دی که نه اوس خو دله په لاس راځي نه زیات نشو جرایمو کې د میاندو باندې ډزونه کول د دې څه وجه کېدی شي چې لکه دا هلک خو څه نشه مشم نه کوي که نه دی اوس نشه نه فلحال دی اوس داسې هغه مغه نه کوي خو لکه نن سبا د آیس او دغه نشي وغیره هم سیوا شوي دي دیم د خلکو را دماغ او دا دغه مغه لکه جسماني دغه کمزورې کړی دی که نه قوت مدافعت یې هغه نشته نو د دغې وجې هم د دغې شیزونو وجې هم دا مسایل ډېر شو زموږ په دې معاشره کې بس الله دې خیر وکړي الله دې هر سړی لکه دا یو دغه ورکړي چې خپلې مور قدر کړي او دغه کړي لکه مور خو یو پیره لکه دنیا بس بیا خو نه راځي که بیا نه راځي مور خو یوی که نه خو بله توم کې نو خو لکه خو ستا دغه مېرنه مور خو لکه خپله مور خو خپله مور که نه نو بس موږ له پکار دی چې داسې دغه نه معاشره کې هر سړی یو دغه والي سردار صاحب لاست کې سویل غواړي دا ټیم تاسو بلا پوښتنه ییني او ستاسو په دې خبرو کې یو تواني یو وزني سویل ولا غواړي چې لکه دونه دا کم عمري هلکان ولې ډز ته جوړ شي وجه څه کیدی شي د دې پس منظر محرکات څه کیدی شي چې ستاسو په سوچ باندې نو څنګه چې اسف خانو نن سبا هو آی سم ډېر زور کې دي او اکثر چې د دې کومه وقوعې کېږي نو هغې کې ټول د کور او زنانه یا مور پلار یا رونه اکثر هم دقه لګېدلي ویشتې شوي که نه او دا واقعیت حقیقت دا دی چې ډېر شوي پرون زموږ صاحب هم یو پریس کانفرنس کړی و په دې شي باندې چې یو بله لکه هم را لګېدلی و هغه هم خپله مور ویشتې ووجلې وه په بل یو کاکا را لګېدلی بوډا سپینګیری سړی و خپل کاریز وی او ورسره چې کوم دی نو هغه انجینیر هم و هغه 4 लाख روپۍ هغه چې کوم دی اجرتي له ورکړي او قتل کړی دی هغه دواړه پولیس نیولي دي داسې بل یو وکم چې کوم دی نو یو هلک را لګېد او خپل پلار قتل کړی دی دا پرون د دې 4-5 وقوعې ملزمان نیولي شوي او بیا چې صاحب وکړه نو هغه معاشرې ته یو پیغام ورکړو هغه په دې تفصیلي پریس کانفرنس کړی دی هم ثناء الله صاحب نو ډېر افسوس دی بس ډېر افسوس دی په داسې واقعاتو کوشش کوو که یو دوه خبرې وکړي چې دا خبرې لږې ریکارډ شي د معاشرې دپاره بس موږ د نزو د خپرونه ختمو ته هیڅ څوک هم نه لي او ته په نهم کلاس کې سبق وې د نهم پیپر یې دې ورکړي ښه سویل غواړي صحیح ده او ستا عمر څونه دی لکه 16 سال دی څنګه دا چې تا د هر څه دونه زده کو دا دونه پورې ګوره ته رالوی شوې خو مور سره خواري کړې ده که نه صحیح ده مور به سره مینه هم ډېره کړې او ته مشرې زوی وې ته مشرې وې بس دا په اوجي او په نجي کې خبرې کوي خو البته دنه اوس کار شوی دی اوس د سره خبرې نشته غلطي ده شوې ده او تا نه چې کم دی موږ نفرت نه کوو ستا چې کم جرم دی د دې نه دا خلک نفرت کوي بس مور ته دوا کوه عزتمندو دا د پارهوتي تانې دغه دا کیس و چې دا موږ تاسو ته مخې ته کوو دغه دا ملزم نه موږ هېڅ کله نفرت نه کوو دا د دې معاشرې خوږ پاک انسان دی صحیح ده لکه د دې نه ولې دا خلک نفرت وکړي د ده نه به موږ ولې نفرت کوو دا هم زموږ پرنګ انسان دی او هر انسان چې کم دی اشرف المخلوقات یو موږ نه به خامخا څه غلطي کمې بیشې به کېږي موږ هم چې کم دی سپاک نه یو موږ ټولو نه غلطي کېږي خو البته موږ په خپلو غلطیانو باندې باچا ته کینو مافیانې به غواړو دا هم چې کم دی خپل باچا ته ځکه چې دې نه دغه عظیمو ګناه شوي ده چې کم مور هغه بچی په خړپوسو کې په سیزنې کې وتړي شپې خوب آرام کړي د شپې 2 بجې که ماشوم چنګ وکړي نو مور ورته راپاڅېږي مونږ کتلي دي که نه مونږ چې خپله بیماران یو که نه خدای راستي په کور کې تا هېڅ څوک هم تپوس نه کوي دا د شپې 2 بجې 3 بجې مور دله راشي تبه دي په سر دله یخ هغه د اوبو والا پټیک دي چېرې دا بچی مې ښه شي ټیک شي معمولي درز وخوري خپلې خوږه شي نو که ته هر چا ته دغه دا بار نه دی دا یاران دوستانو ته ووایې که نه هغه وقتي خپل ایکټینګ هغه ایموشنل بلیک میلرانو ته ووایې هغه به تا ته هسې وایي چېرې داسې هغسې خو اصلي دردېدلي اصلي غمونه زغملو والا هغه یو
هستی چې کومه ده په دې دنیا کې په اوس وخت کې د فتنو په دور کې سردار صاحب یو دغه هستی پاتې د مور او دا چې دا خلک مور ولي که نه نو یې بد کوي ځکه چې دې کې زمونږ غلطیانې شته مونږ دغه دا ټوپک دا اوس وګوره د ټوپک راواغېست خو دا ټوپک به په ښکاره داسې پروت و دښمني ده د دې غریبانانو دا مسله ده چې دا ټوپک ټولو نقصاني سي دا ټوپک تماچه ده او په کاري په کوپار کور کې پروت او بیا د دې غریبانانو د مشرانو دښمني هم ده نو په دغه وجه باندې دا په اسانۍ د ده لاسته ورسېده اسلام او دی الله دې په دې رحم وکړي یا عزتمندو مونږ ته خپلې میاندې ډېرې زیاتې ګرانې دي چې مونږ چېرته هم لرې لاړ شو نو مور خامخا تپوس کوي دا نن د 302 دغه دا وقوعه تاسو ته مونږ مخې ته که صرف په دغه سوچ په دغه مقصد چې تاسو د دې نه سجده کوئ چې یاره دې سړي خو جرم وکړو خو چې چا جرم نه دی کړی دا دې ته وګورئ چې هسې نه سبا مونږ په دغه شانت کړو کې ولاړ یو مختوره به یې جیل ته به ځي د جیل حالات چې کم دي داسې حالات دي که نه چې الله دې چاته هم نه ښایي بس دغه دا خپرونه د سردار صاحب نه په دې یو خبره باندې دلته بس ختموم چې لږ بس دا خبره خپرونه هم ختمو چې د جیل څه حالات یو کمې سخت دي هغه دې مختصر الفاظو کې ووایي ورته نو جیل خو سختې ډېرې په دې چې بس ته پابند شوې چې بس دې ځای نه به نه ځې که نه او بس الله پاک دې رحم وکړي او په دې عمر پلار هم افسوس کوي اب ورسره روغ وکړي دغه به وکړي خو کومه غلطي چې شوې ده اخلاص به شي کومه غلطي چې شوې ده هغه زاله نه کېږي بس الله پاک دې ته معافي وکړي او دې په کار دی چې مور ته ډېرې دواګانې کوي عزتمند او کپلارو سره روغ وکړه دا به سبا روز دې نه مخکې مونږ یو سردار صاحب کړي وه مور یې مړه کړې وه چې بله ورځ مې لیدو داسې په مونږ باندې نیغ تیر شو نیغ یې مونږ ته هم کتل ما هغه ملګري ته ویم دا خو هغه کس دی چې مور یې مړه کړې ده ویم دا څنګه وروته وي ده سره پلار کمپرومایز وکړو نو چې پلار ورسره کمپرومایز وکړي او روغ وکړي بس د پولیس خو خپل کار دا دی چې انویسټیګیشن انټاروګیشن د دې سکسسفولي شي او دا کسان کمپرومایز وکړي په دې کې دې له سزا نشي میلاوه او د جرم نوعیت د پاره دې ته جزا میلاوه شي ډیر محترم ډیر قدردان اس پی انویسټیګیشن مردان ثناء الله بیټني صاحب را سره دا مهال موجود دی دا چې کوم هنټ ریسیبل کیسز ټریس شو دا چې په مردان کې زموږ خپرونې نه نو د هغې شاته کونټیکسټ پسې منظره کم چې سکسسفل انویسټیګیشن چې کم ټول اچیومنټ دي هغه د دې سړي هغه سهره چې کم د موږ دته ورپسر کوو ځکه چې څونه هم هنټ ریسیبل کیسز ټریس شو په مردان کې ړانده دي نه ټریس کېږي هغې کې د دو اس پی انویسټیګیشن ثناء الله بیټني صاحب مکمل چې کوم د کاپریشن دی د ټیم ورک شپه ورځ سهار ان تک محنتونو د برکت هغه کیسونه ټریس شي دا اوس مونږ یو خپرونه ریکارډ کا چې کار لیفټر و چې په پنجاب کې په درزونونو ګاډي چې کم دی کار لیفټینګ کړي بیا دلته په پیښور کې بیا دلته په مردان کې نه په هغه خبره دا یې کوله چې یاره په پنجاب کې چا هم نه یم ګیر کړی یو ځل دوه ځل جیل ته لاړم خو دلته په مردان کې بیا ګیر شوم نو مین چې ګیر شو هغه د اس پی انویسټیګیشن ثناء الله بیټني صاحب د په نگرانی کې ګیر شو سر یو جهان مننه تھینک یو سو مچ څونه هم اپریسیشن مونږ ستاسو دغه انویسټیګیشن ټیم ته پیش کو پریزنټ کو کم دی ستاسو د انویسټیګیشن چې کم دی ډیر سکسسفولي دغه د کار لیفټر دغه شان د مور یې مړه کړي دغه شان بل ورځ ریپ کیسز دغه د ټول چې انویسټیګیشن دی ډیر په کمو ورځو کې په کمو شیبو کې زر تر زره دغه ملزمان ټریس شي ډومبې خو تاسو ته مونږ په دې باندې مبارکي هم درکوو ستاسو دغه ټیم ته په دې باندې به څه ویل غواړئ ډېره مهرباني ډېر شکریه دا کوم چې کار لیفټر دی د الیاس نوم دی د 400 اوسېدونکی دی او دا ما یوه ورځ په سوشل میډیا باندې یو سټیکر وکاته چې هغه پنجاب پولیس والو یو پریس کانفرنس کړی و چېرې موږ الیاس نومي شخص دی 400 اوسېدونکی دی او هغه موږ نه 100 ګاډي چې دي که سرکه کړي دي چوري کړي دي پس نو موږ داسې تجسس پیدا سه موږ یاره دا سړی چې دی نو دا په کار د ونسه موږ تاسو یو دوه کیسو کې مطلوب هو نو د شیخ ملتون ټاون نه دوه موټرې پټې شوې نو کار هم په شروع کړو ټیکنیکلی کار هم په شروع کړو د پسې مو ټیمونه ولګول نو یو خدای ستا د موږ چې کوم ټریکر دی هغه په ناکام شوي پېښور ټیمونه کوم هغه دي انټي کار لفټینګ والا دی په ناکام شوي سی ډي ډي وال په ناکام شوي پس موږ کسان پکې ولګول او دای مو 400 نه بیا گرفتار کړ پس او دای ایکسیپٹ کوي د پېښور نه 22 ګاډي نوي ګاډي نه بالکل نوي ګاډي چوری کوي پس پېښور نوي ګاډي 2019 2021 2020 دا ګاډي 22 دا ایکسیپٹ کوي او په د ایریا چې دا اکثر پنډای نواخله تر لاهور پورې په مری کې په کشمیر کې ګاډي پټ کړي دي
یو ډېر وسیع نیټورک دی په بنو کې یو کس دی هغه سره رابطې دي ټول ګاډي بیا په هغه باندې خرڅوي ټوکړې ټوکړې کېږي یا هغه ته اطلاع وکړي چې یاره ګاډي دې موږ سره د دومره پیمنټ راته وکړه. نو اوس موږ په موبایل باندې داسې موږ سره موبایل دی نو ته ته یو څو موبایل باندې میسجونه راله هغه راله کالونه راله چې ما لا ورنه ګاډی رپټ کړی دی ما هغه نه ګاډی رپټ کړی دی نو ته چېرته چې دا ګاډی درته هینډ اوور کړه لکه ملا چې په اوس په موږ ته په رننګ د نن چې دی یو لاهور نه یو پنجابی هغه ټلیفون ورته وکړه چې ما موټر چې دی د روانې په پټ کړی مې دی مونږ په کس چې کوم چونکې هغه موږ سره دی موبایل موږ سره موږ ته موبایل ورکړه چې دا څوک دی دا نو هغه ورته پنجاب نه مې ګاډی رپټ کړی دی او زه په لارې د روانې ته به چېرته میلاوېږي نو دا رننګ ډیلی په حساب سره دوی کارونه کوي مضبوط ګروپ ته مونږ د سره یو بل کس هم ګرفتار کړی دی چې هغه چې کوم د ګاډي کمپیوټر وي نوي ګاډي خو دغسې نه سټارټېږي نو ګاډي کمپیوټر چې دی هغه په موقع باندې ورته بدلي نوي کمپیوټر ورته واچوي زوړ کمپیوټر وباسي دا نوي ګاډي چې دی هونډا سله ټویټا سله نو دا په چې کله پورې تا سره هغه نوي کمپیوټر د نه ورته بدل کړي هغه د نه پکې چینج د نه پکې کړي نو دا په سټارټېږي نه چې چابي نه سره په بلې چابي نه سټارټېږي نو دوی هغه سټینګ کوي. سر په مردان کې د جرم ریشو چې کومه ده زیاته نه ده؟ افسوس خبر دی ما خو چې زه خو د جنوبي اضلاع اوسېدونکی نو موږ دا توقع وکړو چې د مردان چې دی دا خو سوشل خلک به وي او دا به وي او دا به وي او دې کې به جرمونه کم وي تعلیم یافته دي نو چې راغله نو هغه ټوټلي ډفرنټ ده ډېر زیات جرمونه دي پکې لاندې طبقه یې کوي غریبه طبقه دی په بله یو بل کې اخته دي کورو کې اخته دي او مړي اتاشه مړي کېږي جرایم ډېر زیات دي پکې خو کوشش کوو چې موږ څومره انټرسیبل کیسونه دي په ټول ټریس کوو کم از کم موږ دا هغه دی چې موږ کیس ټریس کوو سزا ورکول د عدالت کار دی او جرم چې دی موږ پریونشن کوشش کوو چې پریونټ کړو مله چې بیا هم کور مسلې دي اکثر د کورونو مسلې دي هغه چې دا کنه چې علاج نه سره موږ مړي سر اسې ستړي کېږئ نه دا دونه انټرسیبل کیسز ټریس کول صحیح وایي زه لکه کار خو به کوې بله ورځ زه ما ته هیټ سټروک شوی او بس زه هسپتال کې مې ټایم تېر کړ بس مجبوري ده بس کار کوو خدمت ته خوند هم راکوي بس له دې کې مو د انویسټیګیشن کوم دلچسپي هم ده او دلچسپي د وجې نه خدای پاک بیا سپورټ کوي مدد کوي او کیسه لوی ژوند درلود الله دې ډېر ژوند درکړي. بله ورځ زموږ سره یو بل ملګري ویلو وی چې دا د دونه سخت کیسونه ټریس کوي وی یاره وی دا د دې دونه باوجود یاره ترخه ملم دا د قبایل خلک دي او دي چې دي په زړه کې یاره ترخه د سیوا د الله د هیچ هم نه ساتي. نو د ایس پی انویسټیګیشن ثناء الله بوتني صاحب خوش اخلاقه سړی دی الله دې ولې په ژوند کې برکات واچي الله دې وکړي چې مخ په وړاندې لاړ شي د دې سیمې د دې قوم په صحیح معنو کې خدمت وکړي او دا د چا نه پټ پناه نه ده چې دلته انویسټیګیشن کې انټاروګیشن کې دغه شان کیسز راشي چې هغه د ټریس کېدو نه امن اخلي او دغه ځوان او دغه د دې قوم دغه دا بچی چې کوم دی مونږ او دغه ټول قوم په تاسو باندې فخر او ویاړ کوي.